اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. يا إله العالمين یا رب العرش الکریم، اے الله ستا په دربار کې ملاسونه اوچت کړي دي. اے الله دا کوم لاسونه ستا مخې ته اوچت کړي دي دا د ګناهونو نه ډک دي. اے الله دا کوم وجود ستا مخې ته دی، اے الله دا وجودونه ستا مخې ته یا الله د ګناهونو نه ډک دي. اے الله زموږ دا وجودونه د ګناهونو نه پاک کړي الله. اے الله زموږ دا وجودونه د ګناهونو نه پاک کړي الله. اے الله مونږ ډېر ګناهګار یو، خطاکار یو، سیاکار یو. اے الله تخپل رحمت ته نظر وکې. اے الله زمون گناهونو ته نظر مکې الله. اے الله زمون گناهونو ته نظر مکې الله. اے الله مونږ ډېر ناپوه یو، نادان یو. اے الله تخپل رحمت ته نظر وکې. ستا رحمت خو اے الله ستا په غصه باندې مخکې دی. اے الله په موږ باندې خپل رحم و کرم وکې. اے الله مونږ د خپلو ګناهونو معافي غواړو. اے الله زمون ګناهونه مونږ ته معاف کړي. اے الله زمون ګناهونه مونږ ته معاف کړي. اے الله حسینا چې مونږ له مرګ راشي او مرګ په داسې حالت کې راشي چې مونږ توبه نه وستي. اے الله مونږ ته د توبې وستلو توفیق را نصیب کړي. اے الله مونږ ستا په دربار کې توبه وباسو. اے الله د خپلو ګناهونو نه، اے الله د هغه ګناهونو نه کم چې الله په ښکاره کړي دي، اے الله کم ګناهونه هم په پټ کړي دي. اے الله د هغه ګناهونو نه کم چې مونږ پیژنو او هغه ګناهونو نه کم چې مونږ نه پیژنو، اے الله د ټولو ګناهونو نه مونږ توبه وباسو. اے الله ته فی د عفو قلم راکاږي. اے الله تخپل فرشتو ته اعلان وکي، زمونږ د مغفرت او د بخښنې اعلان وفرمایي. اے الله ډېر بد قسمت دي هغه خلک په چا چې د رمضان مبارک دا بهترین او مبارک میاشت راشي او د هغو مغفرت ونی شي. اے الله مونږ هغه بد قسمت خلک مه جوړې. اے الله مونږ په هغه خوش نصیبو کې جوړ کې د کوم خوش نصیبو چې په رمضان مبارک کې د مغفرت اعلانونه کیږي. اے الله ته زموږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي. اے الله زموږ ټول حاجات د خپل غیب او خزانو نه پوره کړي. اے الله د قرآن سره له محبت پیدا کړي. اے الله د قرآن سره تعلق پیدا کړي. اے الله د قرآن سمجھ او بوج را نصیب کړي. اے الله د قرآن په الفاظ هم پوهه کړي. اے الله د قرآن په ترجمه او معنا او مفهوم باندې پوهه کړي. اے الله د علماء او قدردانی را نصیب کړي. اے الله د طلباء او قدردانی را نصیب کړي. اے الله د مساجد او د مدارس او حفاظت کوونکي م جوړ کړي. اے الله د مدارس او د مساجد اے الله معاونین هم جوړ کې. اے الله محافظین هم جوړ کې. اے الله د قیامت پر ورځ د علماء سره یا الله د را پاسېدو توفیق را نصیب کې. اے الله د علماء په صفونو کې مرا پاسې. اے الله ته زموږ بچي قرآن خانه کې اے الله خیسته اخلاق ولای جوړ کې. اے الله خیسته ذاکرین جوړ کې. اے الله خیسته یا الله للهیت پکې پیدا کې. اے الله د ټولو نه عظیمه ګناه کوم چې زموږ نه شوې ده هغه دا ده چې الله مونږ خپل کار نه دی پیژندلی. مسلمان خپل شان پرېښی دی، خپل کار یې پرېښی دی. اے الله د دعوت تبلیغ مهنت دا زمونږ ذمواري وه. اے الله مونږ دې ته شا کړې ده. اے الله دا مهنت نه کو. اے الله د دې دا ګناه مونږ ته معاف کړي. اے الله د دعوت تبلیغ د مهنت دپاره اے الله مونږ قبول او منظور کړي. اے الله مونږ قبول او منظور کړي. اے الله د رمضان مبارک ټول برکات مونږ ته را نصیب کې. اے الله ټول خیرونه مونږ ته را نصیب کې. اے الله داسې ملګري بکی دي اے الله هغه بیماران دي تکلیف ته وتا خاص طور پر جمال بھائی ته اے الله هغه ته هارت اٹیک شوی دی ډېر تکلیف ته وتا اے الله دا تکلیف ختم کې. اے الله صحت ول ورکې. اے الله صحت ول ورکې. سونه بیماران دي اے الله د ټولو بیمارانو ته شفای کامله ور نصیب کې. یو ملګری درخواست وکړو چې د یو ملګری سبا د ملا اپریشن دی او د دواګانو درخواست کړي. اے الله دا غد اپریشن کامیاب کې. اے الله سونه بیماران دي په هسپتالونو کې دي اے الله د ټولو یا الله مسلې ختمي کې، بیماری ختمي کې. اے الله خیسته صحتونه د خپل دین او د عبادت لپاره ولور کې. اے الله سونه په
په کورونو کې بیماران دي اے الله ټول ته صحتونه ورکې اے الله په دې مجمع کې سونه بیماران دي اے الله ټول ته صحتونه ورکې اے الله سونه قرضداران دي اے الله د قرضونو د بوجونو نه اخلاص کې اے الله سونه بیروزګار دي اے الله خیسته روزګارونه ول ورکې اے الله د حلال روزګارونه ول ورکې اے الله د حرامو نه موږ ټول محفوظ وساتې اے الله زمونږ اولاد ته محفوظ وساتې اے الله زمونږ نسلونه د حرامو نه محفوظ وساتې اے الله د حلال رزق را تر نصیب کې اے الله د چا کاروبارونه شته لیکن اے الله چلیږي نه اے الله خیر او برکت وته بګواچي کاروبارونه وچلې اے الله خیسته رزق ول ورکې اے الله کم داسې کسان دي دا خپل کورونه نشته اے الله به کرای په کورونو کې اوسېږي اے الله په کچه کورونو کې اوسېږي اے الله د خپل کورونو خاوندان کې اے الله د خپل کورونو خاوندان کې اے الله خیسته کورونه ولور کې اے الله زموږ ټول حاجات اے الله تا معلوم دي اے الله موږ ډېر کمزوري یو اے الله زموږ ټول حاجات د خپل غیب او خزانو نه پوره کې کم مسافر رونه دي اے الله کم مسافر رونه دي زمونږه په بهر ملکونو کې دي اے الله د خپل خاندان د بارا اے الله غو قرباني کوي مسافری اختیار کړی دا اے الله د مسافری وته ګل گلزار کې اے الله مسافری وته حسانه کې اے الله د مسافر حفاظت وکې اے الله دغه مسافر په وطن باندې شته کې اے الله خیسته د کلی او د علاقې روزګارونو تور نصیب کې اے الله خپل بچو له راولې اے الله د اختر خوشاله مونږ ته یقیني خوشاله راکې اے الله هغه حقيقي خوشاله را تر نصیب کې اے الله مونږ ته ډېر سخت حالات پراته دي ځنکدن سخت را ته پراته ده اے الله د قبر سوال جواب را ته پراته دي اے الله د محشر پیشي را ته پراته ده اے الله داسي اے الله احوال دي چې نه مونږ لیدلې دي اے الله هغه خلک کم چې د دې دنیا نه تللی دي اے الله په دې ټولو مرحلو کې کامیاب کې اے الله مونږ هم په دغه طرف روان یو اے الله مونږ به هم کامیاب او کامران کې اے الله د قیامت په ورځ باندې با ستا مخې ته پیشي ستا مخې ته به ودرېږو اے الله خپل مخې ته په عزت باندې ودرې الله اے الله خپل مخې ته په عزت باندې ودرې الله اے الله د کافرانو مخې ته مشرمې الله اے الله د کافرانو مخې ته مشرمې اے الله د حرمینو شریفینو حفاظت و فرمائے اے الله د حرمینو شریفینو حفاظت و فرمائے اے الله د خپل کور دیدار را نصیب کې د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم د روضه سلام را نصیب کې اے الله پر روضه د حاضره توفیق را نصیب کې اے الله د مدینه منوره خیسته منځونه را تر نصیب کې اے الله د هغه اذانونه را تر نصیب کې اے الله د رمضان مبارک په دې خیسته میاش کې اے الله ته په باندې رحمتونو بارانونه وکې اے الله د رحمتونو بارانونه را باندې وکې اے الله زمونږ نه راضي شي او اے الله مرګ خو ماسم راضي خو مرګ په داسې حالت کې راولې اے الله چې ته زمونږ نه راضي او وخت یا الله وخت په ځنکدن کې زمونږ په ژبه دا کلمه جاری لا اله الا الله محمد رسول الله